الله الرحمن الرحيم. مالك تاسو ویلو جانو شو مالك دا رسول وارثان په څو قسمه باندې درې قسمه دا وارثان به علیه سمانع موجود نبی مانع موجود نبی ابدوی اسنوری او مانع سودی اربعه موانع د ارسودی اربعه دا سلور دي کنه الک یو رق دی یو سدی غلام الک کرق کامل وی او کرق ناقص وی رق کامل وی دا مانع دارق مانع د میراث نه مثلا زید وفات شد د درې زامن دي عمر بکر خالد الک دا خالد پکې غلام دی سده دا غلام دی دا بسوي محروم او دو زامن دي دا بس عصبه دي کنه تاسو ویلیو قاعده مې و چې صرف عصبات دي مسألة بدر صرف عصبات بھی مسألة بدر دا سور اوسی مسألة بدر دونا 1/2 دبل شور او خالد غلام نے او غلام سوی الکه دا غلام ولی محروم ګرځي غلام زکه محروم ګرځيږي چې د خپل ملکیت نشتا اکونټ نشته دی ما فی ید الغلام للمولا ما فی ید الغلام للمولا سند تراجینو ابو مولا تربزی مثلا دا خالد دا خالد چې دی نو د پلار د مولا چې دی مولای مثلا ناصر دی چې ناصر مولا دی کنه نو په دې خالد لدی صد د زید ورکول نه دا خالد ته نو د اصل کې ناصر تطلا او ناصر خو پر دې کسته کنه ذهن د ټول رسیدل کې د غلام خپل ملکیت نوي چې نوي چې صد تراجی دا په مولا تزي الکه دا غلام په څو قسمه باندې دی نو غلام یو رق دی رق هغه غلام تر ویل کېږي چې من کل الوجوه غلام وي من کل الوجوه غلام دې تسوي رق وتر وي او یا لکه بل چې دی مکاتب هغه غلام تر ویل کېږي هغه غلام تر ویل کېږي چې دا سره عقد کتابت شوی وي سو سره شوی وي عقد کتابت و سره شوی وي لکه مکاتب کوم غلام تر ویل کېږي عقد کتابت شوی وي عقد کتابت و سره شوی وي عقد کتابت مولا وته ویلې 10000 روپۍ راکته د آزادی 10000 روپۍ راکته آزادی بس دا اوس مکاتب دی نو مکاتب حکم داره چې دا مملوک رقبتن دی خو غیر مملوک تصرفن دی مملوک رقبتن دی او غیر مملوک تصرفن دی رقبه سټ دا د مولا دی غیر مملوک تصرفن دی ته به اجازه دي چې کار کوي میلې تزي ګړي بيزي اخلي پیش پر تجارت کوي بازار ته اوځي او بس یو څه واخلي او بیا خرڅوي چې ځان لا پیسې 10000 پوره کی کړه ځان آزاد ذهنم ټول شیلنه بل حکم اداره که یو درهم باقی ونو دا به عبد وي مکاتب به عبد وي ما بقیت ولو بقیت درهم اگر که باقی وي یو روپۍ مو الکه 10000 پورا کړه صرف یو درهم پکې کم دی هم دا غلام دی کده ویلې یره مولا زنور نشما نور سن شما کوله بس ولهذا بس آغا یو کم
10,000 روپۍ ټول یې سلاړلې ذهن ته ټول رسېدل حاجي یو مکاتب دی یا لکه یو دریم نمبر غلام مدبر دی مدبر دا دی لکه مولا ورته وایي زما د مرګ نه پس ته آزاد یې زما د مرګ نه پس ته صحیح آزاد یې دې ته کوم غلام ویلی کېږي مدبر ورته ویلی کېږي مدبر بیا په دوه قسمه دی یو مدبر مطلقه او بل مدبر مقیده مدبر مطلقه دی تر ویو چې خپل مولا وتویل زما د مرګ نه پس ته آزاد یې چې د ارس علت د وجه نه مړ که په خپله بستره کې وفات شومه او یا لکه که شهید شومه او لحاظه مه یېرېږه اسحاق داسې راغون شو دی مرګ دې زغچ وي نو لحاظه که شهید شو کو اکسیډنټ یې وکړي د هر یو آزاد یا لکه په مسله باندې ذهن دې ته مدبر مطلقه او بل مدبر مقیده دی مقیده دا شوی که زه شهید شوم د زمانه پس دې آزاد دې ته مدبر دا څو شو او یا لکه بل یو قسم پکې دی دې ته ام ولده وایي ام ولده دا صرف په مؤنث کې وي که نه ام ولده مثلا وینځلې ده او لہذا بس هغې بچی پیدا شو تا سره دا ستا ام ولده شوه ام ولده کل مدبر دا په شان د چا دی دا به ته نو لا یباع ولا یوهبو دا به نه خرڅېږي نه به حبه کېږي دا به بس به وي کله ته وفات شولې دا به بیا په خپله ایټو بیټک ازادېږي ذهن دې پرې ورسېدل په دې باندې نو غلام رق دا مانع دی د چا نه د میراث نو فصل فی الموانع المانع من الارث 4 څلور دي الرق الاول الرق وافرا كان او ناقصا ككامل ودا لکه فعل مکاتب او ناقصا او کو ناقص وی لکه مدبر او یا لکه دویم نمبر والقتل دا ورانک قتل له مالک قتل مانع د میراث نه دی نو قاتل بسوي دا به محروم راغلی وي ولې دا نشته هاي چا څه بچکل الک زید وفات د 15 زامن دي 100 زامن دي نمونه وایا بکر عمر خالد ذاکر ساجد 1 2 3 4 5 15 دي کنه دا ساجد بدبخت دا پلار وجلې دي دا قاتل دی کنه ظالم دی خطا کی ته لګي ساجد ساجد کو کښتا سو ذاکر یقین دا برید غټ دی ته خطرناک یا لکه ساجد قاتل دی کنه خطا کی ته پلار ولګي د نسبت قاتل چې د میت قاتل وي مورث قاتل وي د چا قاتل وي مورث چې چا میراث تقسیمي ته مورث وي او دې تر وارث وي کنه چې د مورث قاتل وي څه نه چې نور مړی کړی ته دا قاتل دی او سراجی کې ویل دي چې دا محروم نه قاتل او بل نقطم قتل ثابتم وي چې مورث ها چې مورث څه شي مورث چې قتل چې مورث قتل کړي قاتل د مورث وي کنه تاسو بل څه فهم کړو څه ما هو عام ها فهم کړو نه کلام مالک قاتل چې دا به محروم او چې قتل ثابت نو صرف په داو دي کېږي ها چې دوی ویل چې ساجد دا قتل کړي دی خو ګواهان وسوي د اقرار وکړو ثابت شو دا بیا محروم قاتل محروم دی کنه ذهن نه پیور رسیدل یو سړی او هغه ښځه قتل کړی و به میراث هم غوښتلو ذهن نه پیور رسیدل قاتل محروم وي کنه
ها دا ټول عصبه دي زامن عصبه دي کنه الکه دغه د کارم پرې خوستلو یار نو صدا عصبه دي مسله کې چې صرف عصبات راشي مسله به د رؤوس نوي او بشمار 1 2 3 4 1/4 د یو دا ورسېږي یاره که په مسله باندې خاص 1/4 کسی کو الکه قتل په څو قسمه دي 15 قسمه دي دوران کړی په دې 15 قسمونو کې څلور قسمونه دا مانع د میراث نه دي او یو نه مانع د میراث نه دي الکه په قتل په څو قسمه دي ها یاره شپږ قسمه دي اورګه دا پیسه لګه بدلو یا یو چې دی قتل عمد دی قتل عمد الکه قتل عمد چې په علی جارحه باندې وي 13 چاړه دی ټوپک چاړه دی ټوپک په حق د انسان کې علی جارحه ده او په حق د ښکار کې نه ده ها یا په تور دی و سړی خو قصد مشتا علی جارحه چې زخم جوړي تفریق د اجزاء راولي بغیر د زور نه دي علی جارحه وکړي او قصدم پکې وي سم پکې وي دې قصد عمد وي په دې کې قصاص دی څه دی قصاص دی پکې که وارثان دواړه په دې راضي شو چې د دیت کې راته راکړي دیت هم به صحیح او اول نمبر حکم پکې د قصاص دی او که بیا وارثان دواړه په دې کې راضي شو بیا پکې څه دی دیت بیا پکې دیت هم صحیح کېږي معافي پکې صحیح کېږي ذهن پور رسېده په یو قاعده به بله یاده کړي قاعده دا ده چې پر قصاص کې عفو د بعضو عفو د کلو ده عفو د بعضو پنځه زامن دي یو پکې ویلې چې زه بس ما معاف کړی دی بس د ټولو معاف هلکه دا ولې قصاص کې عفو د بعضو عفو د کلو ده دا ځکه چې قصاص تجزي نه قبلوي قصاص تجزي جزوالی نه قبلوي داسې نه ده چې هلکه داسې نه ده چې پیشې په خبره باندې لس پټروله لس لیټره وینه ده پکې او لحاظه بس 2 لیټره یو وایي زما یې زه به دومره تېزه وباسم هلکه دومره زه قتل کومه داسې خو نه شي کېدلی قتل تجزي نه قبلوي چې نه قبلوي نو د دې د وجې نه عفو د بعضو عفو د کلو دا یو قاعده شوه دویمه قاعده دا د شریعت حفظ النفس غواړي حفظ النفس حفاظت د نفس شریعت دا وایي چې بس یاره څومره د خلکو وینه محفوظه شي نو ښه ده دا قصاص خو چې شریعت لازم کړی دا خو د خلکو حق راغلی دی خو چې اوس بعضو مات کړلو او هغوی معافي کوي نو راشه دا وینه دی د انسان بېځایه کړلی شي ذهن دې ټول رسېدلی حفظ الدم حفظ النفس او حفظ الدم شریعت غواړي نو د دې د وجې نه عفو د بعضو عفو د کلو ده په دیت کې داسې نه ده په دیت کې داسې نه ده په دیت کې عفو د بعضو عفو د بعضو ده دیت کې ضرورت دي که نه او دیت یو پکې معافي وکړه د هغې سبه معافي او دا څلورو به معاف نه وي ټیک شوله دویم نمبر چې دی نو قتل شبیه بالعمل دی قتل شبیه بالعمل هلکه په دې کې علی جارحه نه وي او قصد قتل پکې وي قصد یو سړی دی په سوکان ورسار کړی دی او دا خوله خوله پې پیش په خبره باندې او په پوز او په خوله دې مولا لاس کېښوستلو ذهن دې ټول رسېدلی سړی دی قتل دا شبیه بالخطا ده دې کې کفاره ده الګه کفارت 2 میاشتې روزي غلام بازاده چې غلام نو لہذا 2 میاشتې روزي په فرله پسیدس او دیت هم ده سم ده دیت الګه سل او خان به ادا کې سل او یاد شان تر سلو خان یا زر غواګانې یا 2000 غړان ذهن دې ټول سره او یاد شان تر 10000 درهم یا 1000 دینار لکه 10000 درهم
देगा सूरत पूरी जुड़ेगी 10,000 दिरहम 2,626 का ना 2,626 तोले चांदी तरह जोड़ेगी दरी साहब बोल रहे हैं 2,000 और गलत या लका पोश होई को खबर हाँ 10,000 दिरहम ना चांदी 2,000 हाजी तो पत्थर आते हमारे हिसाब लगो 2,625 तोला 2,625 तोला चांदी मानने का 10,000 दिरहम निकल समामूली शांत इख्तिलाफ को पिछता या लका पोश वाले 10,000 दिरहम या 1,000 दीनार 52 लाख 5,000 चला जियत थे हाँ 1,000 दीनार हाँ 1,000 दीनार 10 रोज रुपये का या 10,000 दिरहम 10,000 दिरहम ना सजूड़ेगी ननसबा हाँ 2,625 लड़ने की खबर में बड़ी नहीं